ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है यही मस्जिद यही काबा यही गुलजार जन्नत है चले आओ मुसलमानों ये तख्ती मुहम्मद है हवा भी है बादल भी है बारिश न हो तो क्या फ़ायदा कुरान भी है हदीस भी है अमल न हो तो क्या फ़ायदा इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين زما عزت مندو مشرانو محترمو تیر جمعه کې بیان په دې حق باندې و چې د مسلمان په مسلمان باندې 15 حقونه و د هغې باره کې مختصر بیان شوی او ان شاء الله دې جمعه کې به د سخاوت باره کې بیان کوم رب العالمین دی د صحیح وینا صحیح اوریدلو الله جل شانه دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زما عزتمندو په ټوله دنیا کې د ټولو زیات سخی څوک دی په ټوله دنیا کې د ټولو زیات سخی رب العالمین دی الله جل شانه دی ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب رب العالمین بے حساب رزق ورکي بے حساب رزق الله ورکي ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين تمام دنیا ته رزق هغه یو الله ورکي یو الله زما عزتمندو د رزق وعده رب العالمین کلی دا قسم دې مونږ تاسو لږ سوچ او فکر وکړو ګوره کله چې په دې کور کې دا بچی دا نافرمانه شي نو یو ځل ورته دا پلار نصیحت وکړي بچیه ګوره دا وران کار مه کوه
بیا ورته ووایي او بیا هم ورته ووایي، نو چې دا پلار کله ډېر مجبوره شي که نه، نو د کور خوراک پې بند کړي او د کور نه یې بار ته وباسي. لیکن یو رب العالمین قسم دی شپه او ورځ ما او تا د رب العالمین نافرماني کوو، شپه او ورځ الله خفه کوو، الله ناراضه کوو، قسم دی رب العالمین نه ته بیا هم رزق راکوي. نو وایه رب العالمین بهترین رزق ورکوونکی دی که نه دی؟ د علماو کې یو عالم دی مولانا فیر ذوالفقار صاحب، یو ډېر لوی عالم دی، یو ډېر لوی فیر دی. یو کتاب کې یو واقعه لیکلې ده، یو سړی و هغه د مولوي صاحب بیان ته ناست و، لږ ساده غوندې کې و، دیهاتو نه راغلی و. مولوي صاحب بیان کې وی چې الله رب العالمین تمام دنیا ته الله رزق ورکوي. نو دی وی زه د الله دا رزق نه خورم، ځان سره قصد او عزم وکړو وی دا رزق نه خورم. نو کور ته راغلی دی، د کور نه بهر ته وتی دی، نو د مور دا خیال و چې د بچي خو خوراک نه دی کلی، نو مور ډېره پریشانه وه. نو خوراک سکا کې ورته تیار کو، بهترین خوراک. چې کله دا مور د کور نه بار ته ووتله، نو دا د یوې ونې یخ ته ملاس و، نو خوا ته ورته خوراک کېښودو. نو چې کله ورته خوراک خوا ته کېښودو، نو دې باندې خو د خوراک هغه بوی ورتلو، او سړی چې وږی شوی دا بوی پې ډېر مزېدار لګي. نو دی وی دا خوراک ته خو دې بوی ته خو ټینګېدی نه شو، نو دا ځګی یې پرېښودو، لږ پوټی غوندې اخوا لاړو، د بلې ونې یخ ته سملاست و. نو په دې کې دوه غله راغله، دوه غله راغله. نو رب العالمین داسې ذات دی، داسې ذات دی چې نافرمانه تم الله رزق ورکوي، اطاعت کوونکي تم الله رزق ورکوي، داسې سخي ذات دی. نو چې کله دا غل رالل، نو د یو غل په دې خوراک شروع کو، نو د بل غل ورته وی بېوقوفه مه خوره، کیدای شي دې کې زمونږ د وهلو دپاره چا څه شی اچولی، هله داسې پوټی غوندې وګرځه. نو دې روان شو، دا غل روان شو. نو چې ویې کتل حضرت صاحب هلته پروت و، نو راپاڅه وی راځه، وی دا خوراک ستا دی؟ وی او دا ماله مور راوړی دی. وی خورې ولې نه؟ وی نه یې خورمه. بیا یې ورته وی وخوره؟ وی نه یې خورمه. نو دا مشر غل دی کشر غل ته وی یو څپېړی لګاو که، یو څپېړی ووه. نو چې کله یو څپېړی ووه، نو چې خوراک یې شروع کړو. نو غل خو یېرېدو چې غل هم خوراک شروع کړو. نو بیا بله جمعه کې مولوي صاحب بیا بیان کوي، الله رب العالمین داسې ذات دی، داسې ذات دی چې تمامي دنیا ته رب العالمین رزق ورکوي. نو دی چې کله مولوي صاحب بیان نه فارغ شو، دی ورته وایي مولوي صاحب ته نیمې نیمې خبرې کې؟ وی څنګه نیمه خبره کوم؟ وی تفصیل سره خبره کوه. وی زه خو پوره خبره کوم. وی نه، داسې وایه چې الله رب العالمین تمامي دنیا ته الله رزق ورکوي، خو چې څوک یې نه خوري سره د والو الله ورکوي، سره د والو رب العالمین ورکوي. نو قسم دی رزق په څوک راکوي؟ عزتمندو الله به راکوي. وایي تاسو نه تپوس کوم، عزت د چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی، او ذلت هم د الله په لاس کې دی، او بیماري هم الله راولي او بیماري هم ختموي، الله یې ختموي. قسم دی زما عزتمندو مونږ او تاسو ګورئ په یقین باندې محنت شروع کړو. نن زمونږ یقین کم طرف ته روان دی؟ یاد ساتئ وګورئ، په خپل ایمان او یقین باندې به مضبوطه زندگی تیروي انشاءالله. نو زما عزتمندو په ټوله دنیا کې د ټولو نه زیات سخي څوک دی؟ الله دی، الله رب العالمین دی. ګورئ قسم دی زناورو ته رزق الله ورکوي، مسلمان ته رزق الله ورکوي، کافر ته رزق الله ورکوي، ګناهګار ته رزق الله ورکوي، زناورو ته رزق الله ورکوي. نو رب العالمین د ټول نه زیات سخي دی که نه دی؟ اوس تاسو نه تپوس کوم زما عزتمندو چې په چا کې یو صفتي او په بل کس کې دا صفت وینو، نو خوشحالېږي که به نه خوشحالېږي؟ قسم دی خوشحالېږي به. اوس زما عزتمندو یو سړی سخي دی، سخي. الله دې مونږ کې سخاوت پیدا کړي، الله دې مونږ د کنجوسۍ نه وساتي. جناب محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرمای خلقان یحبهم الله. دو عادتونه داسې دي چې د الله خوښ دي. د چا خوښ دي؟ د الله خوښ دي. یو کم عادت چې د چا اخلاق ښایسته وي، الله دې مونږ له بهترین اخلاق راکړي، الله دې مونږ له بهترین اخلاق راکړي. د چا چې اخلاق ښایسته وي، الله وایي دا زما خوښ دی، زما خوښ دی. اخلاق دومره بهترین صفت، دومره بهترین صفت
فرمایي د چا چې اخلاق ښایسته وي تمام ورځې د روژې د نیولو ثواب ورته رب العالمین ورکوي. د چا چې اخلاق ښایسته وي د دواړو جهانو سردار فرمایي لکه تمام شپه چې په عبادت باندې رب العالمین ته ولاړې دومره ثواب الله ورکوي. او بل صفت الله ته کوم خوښ دی؟ سخاوت. دا دوه صفتونه الله ته خوښ دي، یو اخلاق او دویم سخاوت. او دوه عادتونه الله ته ناخوښ دي، دوه عادتونه الله ته ناخوښ دي. یو عادت د هغې نه ناکاره اخلاق. د چا اخلاق چې ناکاره بد اخلاقی د دې د بد اخلاقۍ په وجه باندې رب العالمین د دې سره محبت نه ساتي. دویم عادت الله ته کوم ناخوښ دی؟ دویم عادت الله ته هغه زما عزتمندو کنجوسي ده چې کله کنجوسي شروع شي الله رب العالمین ته چې کوم دی دا عادت ناپسندیده راځي. نو دې وجه باندې زما عزتمندو الله جل شانه دې مونږ او تاسو کې دوه عادتونه پیدا کړي. یو عادت دی الله رب العالمین مونږ او تاسو کې بهترین اخلاق الله پیدا کړي، او یو عادت دی الله رب العالمین مونږ او تاسو کې سخاوت پیدا کړي. او د دوه عادتونه دی الله پاک مونږ او تاسو وساتي. یو عادت ناکاره اخلاق د دې نه دی مونږ او تاسو رب العالمین وساتي، او دویم کنجوسی بخل د دې نه دی رب العالمین مونږ او تاسو وساتي. زما عزتمندو په ټوله دنیا کې د ټولو زیات سخي څوک دی؟ الله دی. او بل سخي څوک دی؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. د حضور صلی الله علیه وسلم بارک راځي صحابه کرام فرمایي چې کله به د روژې میاشت راله نبی علیه الصلاۃ والسلام به داسې سخاوت شروع کړو لکه د تیزې هوا په شان دی. لکه څنګه چې هوا تیز روانه دغه شانتي چې کله به د رمضان المبارک میاشت رالل جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلاق د نبی علیه الصلاۃ والسلام سخاوت به داسې و لکه د تیزې هوا په شان دی. یو صحابي دی د هغه نوم دی حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ. دی وایي یو ځل یو زنانه یو ښکلی مزیدار صادرګی راوړو او حضور صلی الله علیه وسلم ته صادرګی پیش کو او نبی علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي د الله نبی دا صادرګی ما په خپل لاس باندې جوړ کړی. نبی علیه السلام ته هغه قبول کو. نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې صادرګي نه اظهار جوړ کو. یو ځل مسجد ترادن نشو دی صحابو کې یو صحابي دی دا غلم دی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او ډېر مالدار صحابي دی. هغه چې کله دا ولید نو ډېر خوښ شو. نو چې خوښ شو نو نبی علیه السلام ته فرمایي د الله نبی مال نه راکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام ورته ویل لږ صبر کوه. نو حضور صلی الله علیه وسلم کور ته لاړو. نو چې کور ته لاړو هغه بدل کو راوړو عبدالرحمن بن عوف ته ورکو رضی الله تعالی عنہ ورته ورکو. نو چې کله ورله ورکو نو صحابه کرام لږ پریشان شو. وی عبدالرحمن خدي ونکلله لږ نکیرې ورته وکړو خدي ونکلله. نو عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی دا ما په څه وجه واغېستو تاسو ته پته ده؟ وی دا ما په دې وجه تې واغېستو چې کله زه وفات شم نو په دې صادرګي کې به ماته کفن ناکي. په دې صادرګي کې به ماته کفن ناکي. حضرت سهل رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنہ وفات شو هم دقه شانتې وشوه چې په دقه صادرګي کې هغې له کفن ورکو. دې وجه باندې زما عزتمندو سخاوت الله رب العالمین ته ډېر زیات وخت دی. صحابه کرامو خپل مال لا واغېستو دی الله په دین باندې قربان کو، دی الله عظیم دین باندې قربان کو. صحابو کې یو صحابي جناب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ
هغه ابو بکر نبی علیہ السلام یو ځل د صحابو مجلس کې ناسته نبی علیہ السلام او فرمایل جنت کې اته دروازې دي جنت کې اته دروازې دي او چې پچا کې کم خصوصیت په دغه جنت په دروازه باندې به داخليږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حیرانتیا سره تپوس کوي د الله نبی آیستا امت کې داسې څوک شته چې د جنت اتهونه دروازې وتا د مرحبا مرحبا आवाज کوي یو دروازه وته ما باندې راځه بل دروازه وته ما باندې راځه بل دروازه وته ما باندې راځه نبی علیہ السلام او فرمایل نعم وارجو ان تكون منهم ابو بکر زما امید ده چې د جنت اتهونه دروازې بتاته د مرحبا مرحبا आवाज درکې هغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې کله اسلام راوړو کله ایمان راوړو ټول مال راواغستو په محمد رسول الله قربان زما عزت مندو الله جل شانه وتکم مقام ورکو نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې ما باندې د چا احسانی دی هغه بدل بزد دنیا کې ورکوم سوا د ابو بکر نه چې د ابو بکر بدل به ان شاء الله ز قیامت کې ورکوم زما عزت مندو دا هغه مقام ته رب العالمین ورکو دیو جبای زما عزت مندو چې دنیا کې مونږ او تاسو زندگی تیرو نو د کنجوسۍ والا زندگی به نه تیرو سخاوت والا زندگی به تیرو چې څومره زمونږ نه کېږي مونږ به سخاوت والا زندگی تیرو دیو جبای زما عزت مندو اللہ رب العالمین داسې ذات دے اللہ سے فرمائے واللہ خیر الرازقین اللہ فرمائے بہترین رزق ورکون کے ماں اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر رزق سوک پراخا کئی اللہ پراخا کئی فراخی والا ذات اللہ ذات تے مونږ او تاسو عزت مندو هر هغه صفاتونه ځان کې پیدا کو چې د کم صفات او تعلیم الله ورکي د کم صفات او تعلیم جناب محمد رسول الله ورکي د کم صفات او تعلیم قرآن او حدیث ورکي دا صفات مونږ او تاسو ځان کې پیدا کو دیو جبانی د ما عزت مندو امام زین العابدین رحمه الله هغه دومره سخی و وای چې کله دی وفات شو او کله ول غسل ورکو دی هغه په جسم باندې داغونو خلق حیران دی خدایا امام زین العابدین د الله ولی دی بزرگ دی نه د چا سره ذاتیاتو دی هغه په جسم باندې دا داغونه ولی دی لیکن زما عزت مندو د هغه د وصال د وفات نه پس یو غریب د بل غریب سره میلاویږي ورته وای زما کور ته بچا د شپې کجوري راچولې نن زمون کور ته سوم ورځ دا هغه کجوري نشتا هغه بل غریب وته ها د قشانتی زما معاملم وا زمون کور ته بچا کجوري راچولې نن سوم ورځ د هغه کجوري نشتا هغه چې معلومات کول هغه پته ولګېدل چې هغه امام زین العابدین رحمه الله د شپې به ګرځېدو ځان ته به بوجۍ ملا ته اچولې وه تعلق فی الله چې زمانه صرف یو الله خبرې د مخلوق دپاره به کار نه کو د شپې به په غلا غلا باندې یو کور ته کجوري وراچولې چې صرف الله مینې د الله نه ما سوا نه زما د پندو دغه امام زین العابدین رحمه الله هغه باغ به چې کوم د غریبانو باندې قربانو سخاوت الله ته دومره خوښ صفت دی دیو جبانی زما عزت مندو
څومره چې په دنیا کې انسان د الله رب العالمین په دین باندې مال خرچ کوي، رب العالمین ورته پراخه ورکوي. څومره چې انسان لاس را بندي، بخل والا زندگی تیری، دا انسان رب العالمین په دغه زندگی کې دغه زندگی تیری. موږ تاسو ولیدله کوم سړی چې سخی تاسو ګورئ که نه، الله رب العالمین هغې ته څنګه رزق ورکوي، څنګه دنیا ورته الله ورکوي. او چې کوم سړی کنجوسي والا زندگی تیری، غریب د دنیا پسې سرواله برواله ګرځي. دنیا سے زندگی دا اللہ فرمائی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ فرمائی دنیا کو دھوکہ دا، دا دنیا زندگی دھوکہ دا. اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب. اللہ فرمائی دا دنیا زندگی لہو لعب، ٹوکو والا زندگی دا آخرت زندگی. والآخرت خیر وابقا، آخرت زندگی آغا ہمیشہ زندگی دا. دیو جبانی دماغی دت مندو دے صحابوں کے یو صحابی دے دا غلم دے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او هاغ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داسی سخاوت و تعالی ورکڑو، داسی سخاوت و تعالی ورکڑو چی کلا دا غزوہ تبوک مقرالا، دا غزوہ تبوک مقرالا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا چاندی اعلان وکو، دا چاندی اعلان وکو سبا دا کافر خلاف مقابلہ دا، سبا دا باطل خلاف مقابلہ دا. نن با پدی کافر خلاف دا باطل خلاف چاند کی گی آئی کی تاسو دا تعاون افیل دے. زمائی دا پندو ابو بکر صدیق عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سمرا مال لاؤڑو او آغا ٹول پیسی را واغستلے دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جولے کی واچولے او دی هغه سره سره 300 اوخانه را وستل د جهاد د پاره. نبی علیه السلام به د پیسو کې لاس وهله او دا خبره به کول چې د عثمان د پاره دا عمل کافی دی، عثمان د پاره دا عمل کافی دی. دیو جبانی د ما عزتمندو چې کله ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفه و، په یو موقع باندې خلکو باندې ولګ رالل، خلق رالل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا وتیو فرمائل ابو بکر اے امیر المؤمنین خلقو تا تکلیف تے، خلق پریشانی کی دی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائل انشاءاللہ رب العالمین با بہترین فیصل ہوگی. سبا باندی شام نسل اوخان نالل، سرد ساز و سامان ناللا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دغا اوخان واغستل. د مدینه منوره تاجران راضی. عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو فرمائے عثمان مونږ به تعالی دوچن نفع درکو، مونږ ته راکا. وینا وی درچن نفع به درکو، وینا څلور چونده به درکو، وینا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ تو فرمائے که په لس چونده باندې راکوئ چې درکم. دیو ته لس چونده باندې خو نالو. مدینه منوره کې خو زمونږ نه لوی تاجران نشته چې مونږ یې در روانلو، څوک یې دنه نشي اخیستی. وایي تاسو قرآن نه دی ویلی من جاء بالحسنة فله عشر امثالها. دا الله وینا ده. الله فرمایي چا چې نیکۍ ته راتګ وکړو په څو چونده ورکومه؟ په لس چونده باندې ورکومه. زما یې د پندو عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ اعلان وکړو اے د مدینې منورې مسلمانانو دا سل اوخان چې راغلی سره د سازو سامان راغلی ما د رب العالمین په لار کې چې کوم دی وقف کړله. فرمایي د عثمان دا عمل الله ته څومره پسندیده راغی، دا عمل الله ته څومره خوښ راغی. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام د تره زوی دی، رئیس المفسر
امام المفسر دی. نبی علیہ السلام ته دعام کلی دا اللهم علمه الکتاب، خدای دې ته په کتاب کې پوهه ورکې. تمام علما فرمایي ابن عباس د نبی علیہ السلام دعا دا امام المفسر ورته وایي، رئیس المفسر ورته وایي. ابن عباس فرمایي ما خوب ولیدو، ما خوب ولیدو، په خوب کې مې څوک ولیدو؟ جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. نبی علیہ السلام میں خوب کې ولیدو. وای نبی علیہ السلام بهترین لباس اغوستی دی، په یو برک اس باندې ناست دی، را روان دی. وای ما ورته وی الله نبی ودرېږه، نبی علیہ السلام نه ودرېدو. ما ورته وی الله نبی ودرېږه، نبی علیہ السلام نه ودرېدو. دریم आवाज مې وکړو. وای نبی علیہ السلام ما ته جواب کې دا خبره وکړل، اے ابن عباس جنت کې د عثمان ولیمه ده، د ولیمې دعوت شوی هغې ته روان یم. وای دا عمل الله قبول کو که قبول نه کو؟ عزتمندو عمل الله قبول کو که قبول نه کو؟ سخاوت الله ته دومره خوښ دی. حسن بصری رحمه الله په مرسل روایت کې نقل کوي، جناب محمد رسول الله فرمایي زما د امت ابدال او نیکان خلق نه، بلکې دو به دې په نیکو اعمالو په وجه باندې نه، بلکې زما د امت خلق چې کم دی هغه به رب العالمین د سخاوت په وجه باندې جنت کې داخلي. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د دنیا سرداران خلق سخیان دي، د دنیا سرداران خلق څه دي؟ سخیان دي. او د آخرت سرداران خلق چې کم دی هغه متقیان دي. په دنیا کې یو سړی وایي چې ما ته الله عزت راکړي. ابن عباس فرمایي کم سړی کې چې سخاوت و، د کم سړی چې لاس پراخه و، فرمایي دا د دنیا سردار دی، دا د دنیا سردار دی. زما د پندو سخاوت د الله صفت دی، د الله صفت دی. یو ځل یو مولوي صاحب جماعت کې بیان کوو، وی الله رب العالمین په لار کې چې څوک 1 روپۍ خرچه کړي په 10 چوندې الله ورکوي. دا غریب څه کنجوس غوندې کې و، 10 روپۍ به ورسره وی نو د 10 روپو نه 1 روپۍ راواخیستل او هغه خرچه کړله. اوس هغه 1 روپۍ چېرته راتلل؟ 10 خو لا لري خبر د 1 روپۍ بیا نه راتلل. او دې غریب دومره پریشانه دی، دومره پریشانه دی چې حتی تر دې پورې چې د 1 روپۍ پسې په ګېډه درد راغی او دومره تیز درد پرې راغی چې خوړ ته لاړو. نو چې کله خوړ ته لاړو دا درد بې سیوا شو، نو یو کمر ته یې لاس کو، نو کمر لاندې 10 پرتې وې. خدایه پاکه وایي ته 10 ورکې خو په 10 یې ورکې، 10 ورکې خو په 10 یې ورکې. نه نه نه، ما ورته چې د رب العالمین په لار کې مال خرچه کوو، په دې نیت نه خرچه کوو چې ما مال سیوا شي. نه، زه په دې نیت باندې مال خرچه کوم چې ما نه څوک راضي شي؟ الله راضي شي. نو نیت باندې ګوره الله فیصلې کوي، په نیت الله فیصلې کوي. ما ورته به د الله نه کومه دعا غواړو؟ په دنیا کې داسې خلک هم شته، ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق. الله فرمایي داسې خلک هم شته چې زمانه دنیا غواړي، د دنیا دپاره سوال کوي. الله فرمایي وما له فی الآخرة من خلاق. الله فرمایي آخرت کې ما سره حصه نشته، آخرت کې ما سره حصه نشته. او که څوک دا دعا غواړي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. داسې خلک هم شته چې هغو دا دعا کوي الله دنیا کې هم راکړي آخرت کې هم راکړي، الله دنیا کې هم راکړي آخرت کې هم راکړي. ما ورته چې کله مونځ کوو په قاعده کې دا دعا وایو که نه، اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دی وجه باندې زما عزتمندو مونږ او تاسو دنیا کې زندگی تیرو، الله رب العالمین دې مونږ کې سخاوت پیدا کړي، الله رب العالمین دې مونږ او تاسو کنجوسۍ نه وساتي. د قیامت په ورځ باندې یو ونه به د وی ونې څانګه چې کوم دی هغه به ډېره زیاته اوږده څانګه وي، د هغې لاندې به هر هغه خلک چې په دنیا کې سخاوت والا زندگی تیروي. عزتمندو سخاوت هم په 2 قسمه دی. ګوره تاسو خیال کلی دی، کم سړی چې مالدار وي چې کله دی د خپل مال لا واخیستو په دین باندې خرچه کړو، دا مالدار سړی به د هېڅ چا نه هېرېږي. د چا نه هېرېږي؟ د الله نه هېرېږي. دا تجربه وکړه. خو چې کم مالدار سړی خپل مال لا واخیستو په مال باندې ولګو، مال را واخیستو په مال یې ودرېو، نو دا غریب به هر ټیم هېرېږي، هر ټیم پریشان وي. نو ما ورته مال بس چیز نه دی، مال بس چیز نه دی. یو طرف ته 100 مالدار خلک دی،
بل طرف ته چې کوم دی یو فقیر سړی دی خو په دې فقیر سړي کې د الله دین دی الله نه یریږي د دې سل مالدارو الله ته دا یو غریب خوښ دی بل طرف ته سل فقیران دي سل غریباران دي بل طرف ته یو مالدار سړی دی خو په دې سل غریبارانو کې د الله دین نشته د رسول الله طریقې پکې نشته د مای د پندو د دې سل کسانو نه الله ته دا یو مالدار خوښ دی چې دین پکې اصل شیز دین دی دین د چا غریبۍ او مالدارۍ ته نه ګوري اصل سیز دین دی نو مال بس سیز نه دی ځکه مال بس سیز نه دی عزتمندو چې د مال قرباني دا آسان کار نه دی ګوري الله رب العالمین د مال قرباني مخکې کړې ده جان قرباني وروسته کړې ده الله څه فرمایي باموالکم وانفسکم مال مخکې ته کړی دی جان وروسته کړی دی نو د دې نه معلومه ده شوه چې د جان نه د مال قرباني ورکول آسان کار نه دی د جان نه د مال قرباني ورکول آسان کار نه دی نو په دې وجه باندې زما عزتمندو نن په معاشره کې چې کومه بیماري خوره شوې ده د هغې باره کې به زه 2-3 منټه خبرې وکړم یو زما عزتمندو دا خبره یاد ساتئ د الله عذاب به ټوقه نه کړو د الله د عذاب پورې به ټوقې نه کوو یو پلار دی او هغه یو بچی دی اوس دا بچی خبره نه مني نو پلار دومره خفه کېږي نه خو که دا بچی راولګېدو او د پلار پورې ټوکې شروع کړې مذاق یې شروع کړو وایي پلار به خفه کېږي که به نه خفه کېږي عزتمندو ما او تا خو د الله احکامات نه منل مؤذن به اذان کو حی علی الصلاة مانځه طرف ته راځئ ما او تا به الله خپل میلمه کولو ما او تا د الله میلمستوب نه دی قبول کړی بېشکه خو په خپل ځای باندې ده خو لیکن نن ما او تا د الله د عذاب پورې ټوکې نه کوو څوک وایي کرونا وایرس زنده باد چا لیکایانې شروع کړې چا یو حال شروع کو الله فرمایي ان بطش ربک لشدید خیال کو ګورې زما عذاب ډېر سخت دی ګورې وبه دې نیسم زما یې د پند الله د عذاب پورې ټوکې نه کوو استغفار وایو د قرآن تلاوت کوو ذکر طرف ته مونږ او تاسو توجه وکړو الله طرف ته مونږ او تاسو توجه وکړو مونږ به د دې بیمارۍ مقابله کوو خو د الله په دین به کوو انشاءالله مونږ او تاسو به د دې بیمارۍ مقابله کوو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک تعلیماتو باندې به کوو انشاءالله ما او تا به د هغه غیر مسلمو عقیده نه ساتو چې راپاسې د دې بیمارۍ مقابله کوو او د دې مقابله کې مونږ کامیاب شو نه مونږ او تاسو مقابله به کوو انشاءالله اعمالو سره به کوو انشاءالله چې کوم ما ته حضور صلی الله علیه وسلم تعلیمات ښودلي په هغې باندې احتیاط به کوو احتیاط والا زندگی به تیرو بے احتیاط زندگی به نه تیرو ما او تا چې خوراک ته کینو لاس اینځو که نه اینځو احتیاط دی ما او تا چې اوبه سکو نو لاس رڼا ته سکو که نه سکو احتیاط دی احتیاط شریعت د احتیاطو تعلیم ورکوي د نبی علیه السلام زمانه کې بیماري راغلی ده نبی علیه السلام دقه په هغه زمانه کې د نن نه 1441 سال مخکې نبی علیه السلام چې کله هغه زمانه کې بیماري راغلی وه نبی علیه السلام یې تاسو بلې علاقې ته مه ځئ بلې علاقې ته مه ځئ نو دا به خاندو نه بلکې موږ هغه حقیقت دی او که حقیقت نه دی الله عالم دی هغې باندې الله عالم دی پای کې موږ خبرې نه کوو خو موږ او تاسو به د الله د عذاب پورې ټوکې نه کوو احتیاط والا زندگی به تیرو اعمال والا زندگی به تیرو او د نن نه دا عزم وکړو خدایه دا زما ګناه ده نن زما د ګناه په وجه باندې ټول امت په تکلیف کې دی خدای دا زما ګناه ده فرمایي چې کله په امت کې فحاشي عریاني عام شي په دې امت کې به الله داسې بیماریانې پیدا کړي چې د دې ابا او اجدادو به نه لیدلي دا بیماریانې ستاسو پلارانو اورېدلې دي دا تاسو نیکونه اورېدلې دي داسې بیماریانې به الله پیدا کړي او نور عذابونه هم د الله سره شته خو زما یې د پندو راځئ چې الله طرف ته د نن نه دا عزم وکړو الله طرف ته مونږ او تاسو رجوع وکړو جوماتونه زما یې د پندو هغه دقه حال دی مرکزونه زما یې د پندو دقه حال دی د مدرسو دقه حال دی د پندو دا کوم عذاب راغی په خیر ختم شو په خیر د محبت علامه و هغه ختم شو قرآن د تلاوت په وجه باندې به انسان الله ته نږدې کېدو هغه دقه حال شروع شو جومات ته به رالو د الله میلمانه به شو جوماتونو دقه حال دی الله دې نه کې زموږ نه څه ناقدري شوې ده زما یې د پندو په دې ناقدرۍ باندې الله نه معافي وغواړو زما یې د پندو د سمرقند او بخارا تاریخ وګورو چې دغه خلک راپاڅېدل د علماو بې قدري شروع کړل د دین او د جومات بې قدري شروع کړل زما یې د پندو څه چل وشو دا چل وشو چې هغه ځای کې بیا چا ښکاره باندې اذان نه شو کولی جومات د ژبې موس چا په ښکاره باندې نه شو لګولی پابندي ولګېدل عزتمندو ځکه هغه خلکو بې قدري شروع کړل د نن نه دا عزم وکړو انشاءالله تعالی زه به د الله د دین چې کم شعار دی
د الله د دین چې کمې نښې دي که هغه بیت الله شریف دی که هغه مسجد نبوي دی که هغه بیت المقدس دی څومره شعار چې دي هغه جوماتونه دي هغه قرآن دی انشاءالله د دې قدر به کوم انشاءالله د دې به عزت کوم د دې به احترام کوم او خدایه که زما د ګناهونو په وجه باندې امت په کوم عذاب کې دی د نن نه دا عزم کو چې انشاءالله کثرت سره استغفار وایو او د رب العالمین نه د خپل ګناهونو توبه وباسو اقول هذا استغفر الله لي